بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ملګرو، ستړي مه شئ، هیله ده روغ جوړ به وئ. په ډېر بښنې سره چې دې ویډیو کې ځنډ رامنځته شو، لږ څه راغلی یم کابل خواته او ما لږ تنبل شوی یم، نو هیله ده چې خسته شوي نه وئ، کورس کې همداسې لیواله واوسئ. نن راځو خپل د لیکچر دویم لیکچر په بخښنې سره شپږم پنځم لیکچر فکر کوم راځي چې د اجمل عزیز یوټیوب چینل له طریقې تاسو تعقیبوئ. هغه ملګرو چې چینل نه ده سبسکرایب کړی، تر اوسه زیاتره ملګري چینل نه ده سبسکرایب کړی، نو همدا اوس لاس په کار شئ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې چا چې نه وي لیدلي تازه کورس را جوین کېږي کولی شئ د لینک په وسیله یې وګورئ. زموږ سره خپل نظریات پوښتنې مو د فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ، ټلګرام له طریقه موږ سره شیر کولی شئ. نن کورس کې ډېر جالبه موضوع لرو چې what is OSI model, what was need for OSI model, 7 layers, application layer, presentation layer, نور لایر دي چې کوم دي پروتوکولز د OSI model چې کوم پروتوکولز دي، ډیمو د OSI model څنګه کار سرته رسوي. داسې جالب موضوعات دي د OSI model. تر اخره پورې ویډیو راسره وګورئ او د جالب معلوماتو لیکچر څخه خوند واخلئ او څه زده کړئ. اول راځو what is OSI model. OSI model څه ده؟ Open System Interconnection. OSI معنا Open System Interconnections. دا یو کنسپچوال ماډل ده. درنو ملګرو، مونږ ویل چې اوپن OSI ماډل یو کنسپچوال ماډل ده. دا معنا چې دا یو تیوري بیسد ماډل ده، تیوري په شکل ده او د یو تیوري د خلک د تیوري فرض کوي او د تیوري په اساس خپل کوم ډیزاینینګ کې کوم ټرابل شوټینګ کې د OSI ماډل په وسیله کې. دا اولین ځل لپاره یو انټرنیشنل سازمان IOC په نوم یو سازمان ده، فکر کوم چې غلط نشم OSI ده که IOS یو د داسې شکل سازمان ده، انټرنیشنل سټنډرډایزیشن ارګنایزیشنز ISO ده فکر کوم. د په شکل یو سازمان ده، د اولین ځل لپاره دا رامنځته کړ او اصلا مختلف قسم پروتوکولز نن سبا چې استعمالیږي د دې په اساس هغه کېږي او یو سټنډرډ ده د کمپیوټرونو په اصلا د نیټورک په برخه کې تر څو یو بل څنګه سره کنیکشن سرته ورسوي. دې برخه کې دا یو سټنډرډ ده. زه مخکې دې نه چې بل سلاید ته لاړ شم غواړم لږ تیوري د اضافي د دې سلاید نه وایم ولې ضرورت دې شی ته ده. اولین ځل لپاره دې باندې مې پس غږېږي خو فعلا دومره ویلی شو چې OSI ماډل دا یو کنسپچوال ماډل ده د ټرابل شوټینګ په خاطر. که چیرې غواړئ خپل کمپیوټر د خپل نیټورک کې ټرابل شوټینګ وکړئ، سټپ بای سټپ ټرابل شوټینګ وکړئ، مشکلات حل کړئ، دې ترڅنګ ته غواړئ چې ډیزاینینګ وکړئ، دې ترڅنګ غواړئ زده یې کړئ نیټورک، نو دغه زیاتو برخو کې د OSI ماډل څخه استفاده کیږي. دا اصلا و لایرز لري، په و برخو کې خپل ټرابل شوټینګ کې، و برخو کې ستونزې حل کوي، لکه اپلیکیشن لایر، پریزنټیشن لایر، سیژن لایر، ترانسپورټ لایر، نیټورک لایر، ډیټا لینک لایر، فزیکل لایر. بیا دا ټاپ ټو ډاون، ډاون ټو ټاپ دوه ډول هغه سرته رسوي. نو دا و لایرز لري، د ټاپ ټو ډاون، باټم ټو ټاپ. کله چې فزیکل ډیټا لینک نیټورک لایر بیا موږ وایو چې باټم ټو ټاپ، او کله چې پورته خوانه اپلیکیشن لایر او پریزنټیشن لایر، سیژن لایر په اساس هغه کوو، بیا دې ته موږ وایو چې ټاپ ټو ډاون په اساس هغه کوو. هر لایر خپل ټاسک، خپل وظیفه سرته رسوي، خپل مشخص کوم ټاسک چې کوم د هغه سرته رسوي. راځو اوس هر لایر هغه کوو. why does the OSI model matter? OSI model ولې موضوع ده؟ ګرچې نن سبا انټرنیټ کې دومره خاص د OSI ماډل هغه نه کېږي، فالو نه کېږي، خو هغه د انټرنیټ په هغه نه جدا OSI ماډل نن سبا هم ډېر مفیدمند ده. خو زیاتره وخت په ټرابل شوټینګ نیټورک پرابلمز کې، د نیټورک په ستونزو کې، د نیټورک په زده کولو کې، دې برخه کې OSI ماډل اوس هم تر ډېره زیات استعمالیږي، مفیدناک ده. یو کس په لیپټاپ کې کار کوي، په انټرنیټ باندې ته ستونزه واقع کېږي، یا یو کس دا په نیټورک کې نیټورک اډمین ده، هغه ته په نیټورک کې ستونزه پیدا کېږي، دی کولی شي په OSI ماډل په وسیله دا ستونزه سټپ بای سټپ ډیوایډ کړي، سټپ بای سټپ دا راواخلي، په مختلفو برخو کې دا تشخیص کړي، دغه نه وروسته کولی شي په اسانۍ سره ستونزه درک او هغه حل کړي. نو د ټرابل شوټینګ په خاطر نن سبا ډېر زیات استعمالیږي، د لرنینګ په خاطر زده کړې برخه کې تر څو دا کنسپټ موږ ځان سره واخلو، دې برخه کې OSI ماډل ډېر زیات استعمالیږي او مفیدناک تمام شوی ده. راځو اپلیکیشن لایر باندې غږیږو. لومړی لایر موږ غواړو چې د ټاپ نه ډاون په اساس دا تعقیب کوو. یوازینی لایر چې د ډیټا او د یوزر په مابین انټراکشن ساتي، ارتباط مستقیم ډول ارتباط ساتي، دا اپلیکیشن لایر ده. هغه سافټویر اپلیکیشن لکه ویب براوزر، ایمیل کلاینټس، داسې نور
نو نن سبا سافټویر اپلیکیشنز لکه ویب براوزر ایمیل کلاینټس دا ټول د اپلیکیشن لار په وسیله د دې په خاطر ترڅو هغه کمیونیکیشن تر سره شي خپل جاب سره رسي. یعنی په اپلیکیشن لایرز کې عموما د وسای ماډل هغه اپلیکیشن چې استعمالیږي هغه ټول د برخې مربوط کیږي. کامن پروتوکولز په دې برخه کې HTTP SMTP د ډیټا ترانسفر په خاطر SMTP د سمپل میل ترانسفر پروتوکول دا غا اساسي پروتوکولز د برخه کې استعمالیږي. اپلیکیشن لایر یو عمومي پروتوکولز دی. اپلیکیشن لایر کې مونږ اصلا دلته شکل ګورو ویب سایټ دا ریکویسټ کنټینټ مونږ دغه څخه ریکویسټ کوو ریټرن کنټینټ ان ریکوایرډ فارم دغه کوم فارمټ کې چې ته دا کنټینټ غواړې دا تا مخ فارمټ کې درکې دا د اپلیکیشن لایر ټاسک ده. هر رقم کنټینټ ته غواړې د اپلیکیشن په تھرو دوی تا ته اکسیسیبل کوي. پریزنټیشن لایر دا عموما د دې مسؤل لا ترڅو ډیټا څنګه آماده کړي د اپلیکیشن لایر سره دا یو ځای استعمالیږي. اصلا د ډیټا پریپریشن په خاطر ډیټا څنګه ولیکل شي په کوم فارمټ کې ولیکل شي انکریپټ شي ډیکریپټ شي کمپریشن شي ترانسلیټ شي کنپریس شي په کوم شکل ډیټا ولیکل شي یا په بل کلمه ویل شو لایر 6 ډیټا د دې لپاره کوي ترڅو څنګه پریزنټ شي څنګه ولیکل شي د دې عموما پریزنټیشن لایر مسؤلیت هم دا ترڅو ډیټا په څه ډول دی پریزنټ کی څه ډول شو کی. پریزنټیشن لایر دی مسؤل لا ترڅو ډیټا ترانسلیټ کی مثال کوم شکل کوم فارمټ کې راغلی دا سیګنال دی یا دا ډیټا په کوم فریم کې په کوم هغه کې یعنی په کوم فارمټ کې وی دی هغه کوم اصلي فارمټ ته بدلوي انکریپشن سره رسوي د دې تر مابین کنپریشن د ډیټا کنپریس کوي دا زیات فنکشنالټی دی چې د پریزنټیشن لایر مربوط کیږي. یو بل لایر کوم پنځم لایر هغه سټیشن لایر دا چې دا ټول دا درې وړه پیر لایر کې هم راځي. دا لایر دی مسؤل لا ترڅو اوپننګ کلوزینګ کمیونیکیشنز په مابین د دوه ډیوایسونو چې کوم دی دا سره رسوي یعنی د تر مابین چې کوم سینکرونایزیشن سره رسیږي سیګمنټیشن سره رسیږي دا ټول وظیفه د سټیشن لایر ده. هغه وخت مابین د کمیونیکیشن چې کله سره رسي دوه ډیوایسونو تر مابین اوپننګ کلوزینګ کمیونیکیشن سره رسول کیږي د سیژن ویل کیږي. دا سیژن لایر امدا مسؤلیت دا ترڅو سینکرونایزیشن سره مینځ کی هماهنګي را مینځ کی دوه ډیوایسونو تر مابین څو وخت ډیټا ولګي. نو د سیژن لایر هم د اپر لایر د پاس د پریزنټیشن اپلیکیشن لایر سره استعمالیږي او وظیفه هم دا ده چې سیګمنټیشنز ترانسپورت ریسمبلی دا درې فنکشنالټي سره ورسوي یعنی په دې معنی دا د ډیټا په ترانسفر کې مهم رول لوبوي. ډیټا په څه ډول دلته شکل مثال کې وګورئ موټر ده مو ډیټا په کوم رقم کوم ځای ته ورسول شي د دې سیژن لایر مسؤلیت ده په څه وخت ورسول شي څه وخت احمد نه محمود ته ولېږل شي پاکټ سره رقم لاړ شي دا ټول مسؤلیت د سیژن لایر ده. نیټورک لایر یو مهم لایر ده د دې لپاره مسؤل ترڅو ډیټا ترانسفر شي په مختلفو نیټورکونو کې. مثال کله ډیټا چې د خپل نیټورک نه بیرون وځي دا د دې مسؤلیت د نیټورک لایر ده. دا دوه مختلف کله چې ډیوایسونه په سیم نیټورک وي نو نیټورک لایر هلته دومره ضرور نه وي یعنی مثال یو سویچ دا یو سویچ کې دوه پی سی ګانې دي خپل مابین کې ډیټا ترانسفر کوي نو دې وخت کې د مسؤلیت دومره نه ده یا حتما اکثر وخت بې ضروره وي مسؤلیت نه خو بیا هم ضرورت لري د پاکټ په سند او ریسیو کې. نیټورک لایر اصلا بریکوي هغه سیګمنټس چې کوم دی هغه لایر څخه راغلي ترانسپورت لایر څخه چې کوم سیګمنټس دي هغه راغلي بریکوي د ترانسپورت لایر نه په کوچنیو برخو باندې. ترانسپورت لایر کې ډیټا سیګمنټ شي سیګمنټس نه وروسته دا راځي په کوچنیو برخو باندې چې هغه ته پاکټس ویل کیږي په پاکټس کې باندې کې مثال لفافه مونږ راخلو یو شی دا یو لیکنه ده هغه راخلو په یو پاکټ کې ځای په ځای کوو په همداسې شکل په نیټورک لایر کې دا پاکټ کې لګل کیږي او دغه نه وروسته پاکټس کې کوم سورس ډیسټینیشن آی پی ادرس چې کوم دی هغه او داسې نور تر مهمه ډیټا چې کومه ده دې کې ځای په ځای کیږي او دغه نه وروسته ډیټا لینک لایر ته لګل کیږي. نیټورک لایر یو بل مسؤلیت چې کوم لري هغه فزیکل پات ده د ډیټا پات ده چې پات په کوم شکل یعنی ښه لاره کومه ده چې ډیټا ولېږل شي ښه لاره د ډیټا لیږل لپاره چې ډیټا راوټینګ ویل کیږي دا هم د نیټورک لایر یو مسؤلیت ده چې دې په وسیله دوی د کوم سورس او ډیسټینیشن آی پی ادرس چې دوی ځان سره لري دغه په وسیله دوی د راوټینګ سره رسوي او بیسټ پاس یا ښه لاره فزیکل پات د خپل ډیټا ترانسفر په خاطر انتخابوي. ډېرې خبرې د نیټورک لایر ډیسټینیشن زه نه غواړم فقط یو معرفي وشي د وسای ماډل او د دې په اساس بیا نور موضوعات پاسه کور کوو. ډیټا لینک لایر یو بل سیمیلر نیټورک لایر ده
خو ډیټا لینک لایر کې ډیټا ترانسفر کیږي مابین د سیم نیټورکونو. په ډیټا لینک لایر کې کله چې ډیټا د سیم نیټورکونو تر مابین ترانسفر کیږي نو اکثره محصولات ډیټا لینک لایر وي. ډیټا لینک لایر پاکټس اخلي په او بریکوي په یو بل کوچني پاکټ کې چې ته فریم ویل کیږي. فریم د ډیټا لینک لایر یو پاکټس دا چې دا استعمالوي او هغه پاکټس چې کوم د نیټورک لایر څخه راغلي دا په فریمز کې بندوي. لکه نیټورک لایر کې د اصلا ډیټا لینک لایر د دې مسؤل لا ترڅو ډیټا څنګه فلو کوي جریان کوي دا کنټرولوي، ایرور رامنځته کیږي دا د داخل د نیټورک کنټرول کوي، کمیونیکیشنز دوامدار ساتي او داسې زیات نور مسؤلیتونه لري چې ډیټا لینک لایر سره. خو عموما مونږ وایو چې ډیټا لینک لایر کې فریم کریشن کیږي، فریم رامنځته کیږي. فریم کې چې دی فریم کې پاکټس جمع سورس اند ډیسټینیشن ماک ادرس سی آر سی سایکل ریډنډنسي چیک د تروان نور اړوند موضوعات دي چې هغه بیا موږ غواړو په بعدي چې کله خپل فریم مطالعه کوو خپل د ماک ادرس دا شان چې وایو ان شاء الله به هغه کې دې څخه موږ یادوري کوو. فقط دلته د هر لایر چې کوم د مسؤلیت پیژنو چې ډیټا لینک لایر شي کې سورس لایر شي ډیټا لینک لایر شي کې نیټورک لایر شي کې پریزنټیشن لایر شي کې داسې اړوند زیات معلومات دي چې فقط موږ دلته یو بیسیک ریویو ورته کوو. نو د ډیټا لینک لایر مو ویل چې هغه پاکټ چې د نیټورک لایر څخه راځي هغه په دلته په فریم بدلیږي او د څخه او اصلا د دې مسؤلیت هغه نیټورکونه چې هغه ډیوایسونه چې په سیم نیټورک کې دي مکمل مسؤلیت ډیټا لینک لایر مربوط کیږي. بل اول لایر د فیزیک د ټاپ نه ډاون خواته د باټم نه ټاپ خواته اولین لایر چې کوم نه فزیکل لایر دا. فزیکل لایر کې ټول فزیکل اکوپمنټ مسؤلین دي چې ډاټا ترانسفر کې هغه لري. فزیکل ډیوایسونه دي، فزیکل هغه آلات دي چې استعمالیږي په ډیټا ترانسفر کې انوالو دي. په دې کې کیبلز راتلای شي، سویچ راتلای شي، زیات شیان راتلای شي. اصلا دغه لایر کې ډیټا بیت سټریم ته کنورټ کیږي، یعنی ډیټا 1 او 0 ته کنورټ کیږي. همداسې هغه ډیټا چې کله راځي په همدغه ځای کې په بل کوم چیز ته ضرورت وي سیګنال وي مثال 0 1 وي هغه ډیجیټل سیګنال ته بدلیږي. نو فزیکل لایر د مسؤلیت هم دا ده چې سیګنال کنونشن کې 0 1 سیګنال ته بدلای او 0 1 داسې یعنی هغه سره هماهنګي سره رسوي. دلته فزیکل لایر کې سندینګ کیبل لګل دا بیت سټریم دی، بیت سټریم دی دا راځي ریسیوینګ کیبل ته بدلوي. دا ټول فزیکل لایر مسؤلیت. اوس آی ماډل کوم لایر چې لري خپل پروتوکولز لري. اپلیکیشن لایر کې ډي سی پی، ډي ان اس، اف ټي پی، ایچ ټي ټي پی، ان ټي پی، پاپ 3، اس ام 3 یعنی ډیر زیات پروتوکولونه دي چې د اپلیکیشن لایر مربوط کیږي. دا پروتوکول ان شاء الله بیا موږ تاسو وایو. په پریزنټیشن لایر کې اس اس ال دا، دبليو پی دا، دبليو پی ای دا، کیرپوراس دا مختلف قسم پروتوکول پریزنټیشن لایر کې استعمالیږي. سیجن لایر کې لاجیکل پورټونه دي، کوم پورټونه چې استعمالیږي پورټ په اساس هماهنګي سره رسول کیږي دا د سیجن لایر مربوط کیږي. ترانسپورت لایر کې ټي سی پی، یو ډي پی پروتوکولز دي، اس پی ایکس دا ترانسپورت لایر مربوط کیږي. نیټورک لایر کې آی پی ورژن 4، آی پی ورژن 6، آی پی ایکس، اس پی اف، آی سی ام پی، آی جی ام پی، ارپا نور کوم پروتوکولز چې راوټینګ پروتوکولز دا ټول د نیټورک لایر مربوط پروتوکولز دي. ډیټا لینک لایر کې ولان دا، وای فای دا، وای ماکس، آی ټي ایم دا، انټرنیټ دا، ټوکن رینج دا، فریم دا، فریم ریلی دا، اف ټي ټي پی دا، ال ټي ټي پی دا، اس ډي ان دا مختلف قسم نور پروتوکول چې د ډیټا لینک لایر مربوط کیږي. او فزیکل کې هابز دا، ریپیټرز دي، کیبلز دا، اپټیکل کیبلز دي. یعنی دا ټول پروتوکولونه دا ټول دلته بل ډول مشخص شوي هر یو خپل وظیفه سره رسوي. هغه لایر مربوط خپل فنکشنالټي سره رسوي. همداسې که چیرې تاسو ستونزه حل کول غواړئ د په اساس تاسو کولی شئ ستونزه مشخص کړئ او ستونزه تاسو ډایرکټ مشخص او دغه نه وروسته حل کړئ. یو څه مانه مخکې پات شو هغه دا و چې اوسای ماډل ته ولې ضرورت و. پخوا داسې یو هر ضرور چې دا باید اول کې ویلې خو یادم مې وته ضرور دا و چې پخوا داسې یو هر کمپنۍ به ځان ته برانډ ځان ته شیان درلودل، ځان ته ډیوایسونه به درلودل. نو که چیرې تا به د کوم کمپنۍ اپریټینګ سیسټم استعمال کړی او د بل کمپنۍ سره به تا تطابقات نه درلودو. نو یعنی ستونزه دا وه چې هماهنګي نه وه، هر ځای د هر چا ډیوایسونو په همغه مشخص ساحه کې استعمال ده. نو دې لپاره ضرورت پیدا شو تر څو داسې یو سازمان رامنځته کړي، یو داسې یو سټنډرډز رامنځته کړي چې دغه په اساس ټول وکولی شي د هر ډیوایس خپل رولز په بل ډیوایس کې کار وکړي، د هر ډیوایس د بل ډیوایس سره تطابق وکړي. نو دې لپاره دوی په سټنډارډایزیشن ته کار وکړ. زه فقط د اوسای ماډل دا هم یو سټنډرډ ده. نو دې په اساس اوس ستونزه نشته.
هر کمپنۍ چې خپل ډیوایسونه جوړوي هماغه چې کوم کنسپټ دی هغه ورکې عملي کوي، نو کولی شي چې د هر کمپنۍ ډیوایسونه بل کمپنۍ ډیوایسونو سره تطابق وکړي. وسای ماډل څنګه کار سرته رسوي، دلته یو ویډیو کې ما راخیستې ده. ویډیو لږ ذره کیفیت لږ خراب ده، هیله ده چې معلوم شي. اپلیکیشن لار ته ډیټا راځي، هاست غواړي ډیټا بل چاته فارورډ کړي، د اپلیکیشن پریزنټیشن سیشن ډیټا دلته د ټرانسپورټ لار کې دا انکپسولیټ کیږي، سیګمنټ ته بدلیږي، او سیګمنټ نه وروسته دا ډیټا نیټورک لار ته لیږل کیږي. نیټورک لار کې مونږ ویلې دا بیا انکپسولیټ کیږي او چاته پاکټ ته بدلیږي. دلته بیا هم په ډیټا لینک لار کې انکپسولیشن سره رسول کیږي، پاکټ ته فریم ته بدلیږي، او د فریم نه دا لیږل کیږي فزیکل لار ته، فزیکل لار نه 0 1 ته دا راوټینګ سره رسول کیږي، راوټینګ نه وروسته بل یخوا هم همداسې برعکس فزیکل نه پاکټ ته، پاکټ نه د سیګمنټ ترانسپورټ لار ته، یعنې په همداسې شکل یو خلاصیږي، هلته ډي انکپسولیشن سره رسول کیږي، بالاخره ډیټا هاست ته لیږل کیږي. ان دې څخه مونږ داسې هغه اخلو چې ټوله ډیټا کله چې مونږ خپله دا کنیکشن سره رسوو، ټوله ډیټا په همداسې پاکټ لار په لار تقسیم بندي کیږي او لیږل کیږي. نو تاسو کولی شئ دا نور هم ښه مطالعه کړئ، نور هم هر لار مطالعه کړئ، هغه څخه وروسته د هر لار خپل فنکشنالټي سرته ورسوئ. دا نن زموږ لیکچر، زه لږ څه صحیح آماده نه وم، لږ څه مشکلات کارونه دي، نو هیله ده چې موږ وزغمئ او پوښتنې نظریات مو راسره شریک کړئ، ویډیو نورو سره شیر کړئ، زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ. درنښت، تر بیا ښې چارې.